السلام علیکم ملګرو د پی ټی آی ورکرز د لپاره خوش خبری ده چې عمران خان رها شو. جی سپریم کورټ دا حکم وکړ چې عمران خان د رها کړل شي او د عمران خان چې کومه گرفتاری ده هغه غیر قانوني قرار شو. سپریم کورټ دا حکم هم وکړ چې عمران خان به سبا پورې چې کوم د پولیس ګیسټ هاوس ته هغه کې به او صرف د لس کسانو ملاویدو اجازه ته ولور کو. عمران خان سره صرف لس کسان ملاویدي شي. کم کسان ملاویدي شي دا غي اوس پورا اپډیټ نه دراغله چې کم کسان عمران خان سره ملاویدي شي یا ټوټل لس کسان ملاویدي شي چې هغه کې هر څوک ملاویږي خو صرف لس کسانو ملاویدو اجازه عمران خان له هم ورکو. هغه ګیسټ هاوس باندې 3 لیئر سکیورټي هم سپریم کورټ حکم وکړ. سکیورټي کې به رینجرز پولیس او آرمي شامل وي چې په ګیسټ هاوس باندې به دغه سکیورټي هم تعینات وي. چیف جسټس حکم وکړ چې عمران خان د 4:30 بجو پورې عدالت کې پیش کې خوشون کې 4:30 پورې هم عدالت کې پیش نه کو. 5:30 پورې هم عدالت کې پیش نه کړل شو. 5:30 نه پس بیا عمران خان عدالت کې پیش کړل شو چې په دې باندې چیف جسټس ډیر زیات غوسه چې هغه دغه آرمي ته وی چې چا گرفتار کړي وا غسانو ته وی چیف اف آرمي ته وی چې عمران خان خو تاسو دیزي کې جوخ خوښه ایریا کې ځان سره ساتلو تقریبا 20 منټ لاره و. دومره ټایم عمران خان کم ځای آیا تاسو بل ځای کې ځان سره ساتلو کنه سو وجه چې تاسو عمران خان دومره لیټ عدالت کې پیش کو. ای ولوي د سکیورټي مسله وا سکیورټي ایشوز موږ دا سوچ کولو چې سکیورټي ایشوز حل نشونه کې د شمږ بیا هلیکاپټر کې عمران خان عدالت له پیش کړو. نو پاغي باندې هم سپریم کورټ چې کوم چیف جسټس د اپیډیر زیات سخت را دی عمل وکړو او اوس دغه کسان چې کوم دي د آرمي چیف وغیرہ دغه کسان عدالت له هم غوښتي چې صدې خلاف مقدمه کیږي د دې لا کمپلیټ اپډیټ نه دراغله. خو دینه علاوه چیف جسټس دا هم وی چې موږ له هم دمکیانه ملو شوی دي حتی چې زمون کورونو سوزول پورې موږ دمکیانه ملو شوی دي چې موږ برستاسو کورونه اوسوځو چې یو ملک د چیف جسټس له دمکی ملاویږي چې یو ملک چیف جسټس له سوګدا دمکی ورکوي چې آیا موږ برستا کور اوسوځو. بل چیف جسټس عمران خان له دوی چې ته موږ ولې دي موږ ډیر زیات خوشاله شو او ته چې کله عدالت ته راغلی وي بایومټریک کمرې نه ته گرفتار شو نو دی مطلب دا چې ته عدالت منې او ته د عدالت فیصله ل راغلی وي. اوس دې نه پس چې سپریم کورټ کومه فیصله هم کوي نو هغه عمران خان ته وی چې به تاسو منئ. عمران خان ولوي چې بالکل مونږ د سپریم کورټ هر فیصله منلې ده او راتلونکي چې څومره هم فیصله دي مونږ د سپریم کورټ فیصله منلو ته تیار یو چونکه زه رولز ان لا فالو کوم. په دغه ورځ هم زه پیښې راغلی او بایومټریک کمرې نه زه گرفتار کړل شوی. چیف جسټس ولوي دستا گرفتاری چې کومه ده غیر قانوني قرار شوی ده او ترې هاي خو صرف یو ورځ به چې کم پولیس چې ګیسټ هاوس ته هغه کې تیرې او د لسو کسانو ملاویدو اجازه ولا هم ورکو. د ملک مختلف علاقو کې چې څومره هم پی ټی آی ورکرز په احتجاج باندې راوتلی د پی ټی آی ورکرز چې څومره هم هغه جشن شروع کړ د ملک په مختلف علاقو کې د پی ټی آی ورکرانو جشن شروع دي او چې کم پی ډی ایم د یا د هغه خلک دي د هغه لا فلحال هیڅ قسم داسې سټیټمنټ نه دراغله نه د بلاول بوټو نه د مریم نواز ګورو بچ اوس سپریم کورټ پی ډی ایم سره سکی یا چې کم خلکو د عمران خان گرفتار کړو دای سره سکی د دې لا اپډیټ کمپلیټلی نه دی راغلی او دا کم اپډیټ چې تاسو لمه په دې ویډیو کې درکو. عمران خان ریلیز شو جی فیورز به سرکاري ګیسټ هاوس کې تیرای شي هغه کې د لسو کسانو سره ملاویدي شي. ګیسټ هاوس باندې 3 لیئر سکیورټي د چې پای کې رینجر پولیس او آرمي شامل ده. څومره هم پی ټی آی ورکرز دي هغه جشن شروع کړی دی. څومره اپډیټ هم تاسو لمه درکو دومره پورې اپډیټ تر اوسه پورې ملو شوی بقایا چې څومره هم اپډیټ مخکې راځي د عمران خان حواله سره یا د چیف جسټس حواله سره یا د سپریم کورټ حواله سره اوبه تاسو سره مخکې ویډیو کې ان شاء الله شریکوم. نو د ویډیو کتلو ډیر زیات مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.